سلامونه امید کوم چې ټول بخیر ټیک ټاک به الله مو جوړ لره الله د ټولو مشکلات اسان کا سره زمونږ زم خیمه بس اومکه د زندگی روټین نه اومکه د زندگی خبرې دي تاسو سره به شیر کوم دغه د ځاله مې براون بریډ ګرم کو ځاله مې لګه د ګوړې ول پیکه چای په حقه زه اکثر په دې سوچ باندې دا را واخلم چې زم چې زه لګه سمارټ شم خو الله چې که سمارټ شو د سمارټ کینم خپل یو وخت وي هر وخت انسان نشي سمارټ کېدی کنه او هغه وخت شو تیر بس تیر کوي هیر چې کم تیر شوی دی هیروي بس مونږ سمارټ نو او نه جوړیږو بس دا کم نارمل یو په دې شکر الحمدلله ډیر غټم نیو نو دا اصل کې وجه دانی مونږ یو ټایم کې داسې ډایټ والا خوراک کو بل ټایم کې بیا مونږ ښه هیوی روټي خورون به چې ته انسان کمیږي هغه سره خو به وزن کمیږي نه زیاتیږي لا نورم چې ولې چې کله ته روټي تکینه او تعالی هر څه خوندر کوي لکه زما خو خیر ورځ د جمعې ده چې دا ویلوګ به تاسو ته کله ملاویږي دا پته نشته هغې نه پس لګیا شم زه زر استري مې کوله ما ویل چې دا استري وله وکړه د شپې دې نه ده کړې اوس ورته برابره شه چې کومه ورځ ماسخوتن استري ونه شي که نه لکه زه چې کپړې وینځم زه استري کوم نه زه دا ټولې چې دی بس چې چاته کمې کمې پکار وي او سره به سره استري کومه نو ماته داسې اسانه وي او چې زه ټوله استري وکړم نو والله چې زه شولډر درد نه بیا پاسېدی نه شم زما دومره بیا شولډر خوږېږي که نه او هر کس چې خپله استري کولې خو هغه به ډېر ښه به خو خیر موږ پښتانه چې یو که نه دا کاتې نشته پکې او د ورځ د جمعې ضروري وي بس بیا مې چې استري دې له وکړه لګیا شم ما زه جاړو د جمعې په ورځ چې دی که نه مونږ کره د سهار ناشته نه جوړېږي هغه چوټي وي تقریبا ډېره او چې څوک سکول ته تلي هغې بریډ باندې ګزاره کړي نو چې سکول نه راشي بیا مونږ د جمعې مونځ دغه هم ته لګیا شي لکه کاروبار هم بندي د جمعې په ورځ نو بیا ټولو ته روټۍ او ناشته لکه لنچ او دغه یو ځای ملاویږي نو بس ما ویل چې اسم پکې دا نشته اور کار والا چې کومه ماسي ده هغې هم چوټي کړې ده نو بس ما ویل زه خپله خو به کوو که نه همدکه فرش چې زه صفا کړم داسې چمک کوي دغه واشروم مې اوس صفا کړو دومره چمک یې وکړو خو زه پرې خیر ښه کافي ټایم مو لګوم او دا واشروم چې هغه صفا کړي اډو پته یې نه لګي چې کوم ځای راله صفا کړی دی او کوم ځای راله پرېښی دی او زه چې صفا کړم دا بلکل نوی روزي دغه شان دی فرش مثال هم دی وایي ځکه خو وایي که نه چې څنګه انسان ځان ته خپله کار کوي داسې بل ته نشي کولی خو خیر وي مجبوري که نه هم شکر یا چې هغه راله وکړي په دې باندې هم شکر دی هغه نظام خو دومره وچلېږي که نه زه لږه نورو کارونو دا بیا فارغه شم چې هکله دا صفایي جاړو پوچ راته وکړي او کچن کې لاندې اوبه موبه واچي ووینځي نو زه ډېره کافي ریلیکس شم ګورم مونږ پسې ګورو چې مونږ ګرځم زموږ خپو لاندې بیا هم ګند مند راځي خو خیر هر وخت یې هغه ماله توتو بیا مې خوند هم نه راکوي دلته مې پوچه مو واله ما چې پکې ولګوه ځان پورې خندا هم راله چې ابله ورځ هغې پورې خندل چې پکې یې لګولې دي نن دې خپله ولګول او د کشرخان واسکټ پاتې دی چې دا وله زه زر استري کړو د جمعې لمونځ ته به ځي دا کشرخان نن ډېر ځان باندې ګوتې وخي نن سبا د ماشومان چې لویږي که نه خیر دي خو ځان ته به ډېر هیروګان وایي و نري ګول بیا به خفه شي رانه د جمعې ورځ زما ډېره زیاته مصروفه وي که نه اخوا دی اوس چې دا مونځ ته لاړه که نه نو زه به اوس کچن ته لاړه شمه چې دی د مونځ نه راځي زما کوشش چې ما دی له ناشته تیاره کړي بیا ولې چې دا هم ډېر غټه دغه د صبر دی چې دی دې ټایم پورې صبر کړي خو خیر دا دی کې خپله د پاسي نه چې پاسي بیا لمباګانې شي چې لمباګانې دي پوره کوي نو دی باندې د مونځ دغه شي چې کله ما ناشته جوړه کړې ده هغه یخه شي پرته وي نو ځکه زه بیا وایم چې مونځ نه پس وله ناشته ورکوه او زما دا عادت دی چې زه ګرم ګرم خوراک جوړوم نو دې ورکوم یخ نه داسې نه کوم چې یو ټایم پخه کړم دی کې چې اوس یو کس دوه کس میس وي زه به هغې له صبر کوم چې هغې راشي بیا به بله پخوم بس زما دغه شان دی ټوله ورځ ځکه خو کچن کېږي که نه چې ما په دې باندې سړې روټۍ نه دي خوړلې یخ سالنونه مې په دې خوړلي او دې وجې نه دې مست هم ډېر شو خیر دا مستي نه زه وایم چې دومره خو کولم پکار دی چې انسان په کور خپل کور کې روټۍ خسته نه وخوري ګرمه ونه خوري نو بیا فایده څه شوه همدکه خو فایده ده که نه خپل ځان وي تکلیف کبل سکون ورکه زما خو خپله داسې عادت دی او په ځینه پس لګیا شوم زه زر په لوښو وینځلو باندې او سوچ مې دا کولو چې دلته زموږ د کچن سره بار ګیل دی ده که نه ما مخکې هغې کې مشواشي مشین ایښلی و نو ما وی چې هغې سره بره چې کوم سټور دی هغې کې دغه پروت دی دا غټې غټې بکسې نه ټرن والا مخکې خو به بکسې چلېدې اوس خو الماریانې شوې سوټ کیسونه هم اوس نه دي په کار اوس ټولې الماریانې مخکې به سوټ کیسونه او دا ټرن بکسې چلېدې نو پرته ده بره ما ویلې مم راکوزه کړم او وینځم
چې دا موسم چینج شي نو بیا کپړې ماته ډیره زیاته مسلې الماریانو کمی ده. اصل کې چې کله مونږ کور جوړولو هغه ټایم کې ما نه ډیر تپوسو شوی دی چې الماریانې څونه جوړې کړو ځای په ځای. ما ورته وویل بس حال کې یو المارۍ جوړه کړئ، زما کوم بیډروم کې یو وړه المارۍ جوړه کړئ. خو اوس ما ته پته ولګېده چې کور د 2 مرلو وي، پکې نیمه مرله چې دی المارۍ جوړې کړئ. المارو سره تاسو ډیر زیات سنبال شئ، ډیر په سکون شئ، ډیر زیات لکه شي نه تاسو نه سنبالئ. او چې کم کور کې الماری نه هغې کې به ټول عمر دا سر خوګولي چې دا سامان چېرته کېږدو، دا چېرته کېږدو، دا چېرته کېږدو، دغه کار به ورسره کوي لکه زه چې اوس کومه. خو شکر دی چې زموږ سټورونه شته، کچن شو صفا. نو یې هغه بکسه مو راکوزه کړه، ما ته یې لږ تکړه شي راسره یې بار کړي. چې راسره یې بار کړه نو بس ما ویل ځه زر اوس ووینځه. یعنې داسې تور دا تور چې دا خیرنه نه وه، دا دې باندې اصل کې بره سټور کې پرته وه، کچن سره سټور دی، هغې کې زما د کچن سامان پراتی دي مونټي کې. نو هغې وجې نه په دې باندې هغه کچن کې خو هوا چې کومه ده هغې کې خو غوړوالی هغه دی نیولی دی، نوره بالکل داسې زړه نه ده. اوس ما دا ووینځم دا دلته د بیډروم کې چې کوم سټور دی هغې کې به یې کېږدم، چې کوم فضول شی نه وي که نه هغه به زه دې کېږدم. سټور کې دې پرته وي نو دا زما ښه سوچ وکړه نه. کاټن چې دی هغه هم سټور کې نمي ونیسي هغه شانتي نه وي. او دا شانتي یو بل هم پرته ده، دا 2 بکسې دي، ما ترې نه یو رابار کړه، یو د عمره پرته وي. بس چې بکسه مې ووینځه ما ویل ځه زر اوس دا ځای صفا کړه. ولې چې خپله چې زه صفا کړم زه ډېره مطمئنه شوم. دا د بوټانو والا ریک مې ووینځلو. او دا کارونه تاسو پسې څوک کم نه کوي. د خاله او د ماسیانو والا داسې کارونه دي چې صرف سترګې پټولي، تاسو هم پرې سترګې پټوئ او دوی به هم در باندې سترګې پټوئ. نو بس دلته کې تقریبا ټول کارونه وشو، خو دا دی بس نور 3 نیمه بجو ټایم هم شو، د مازدیګري ټایم برابر شو. بس اوس به مازدیګري بام شي. که ویلوګ مې خوښي شیر یې کوئ او لایک یې کوئ.